بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أنس قال حميد سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال أخر ليلة الصلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وحديث أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. دا حدیث دوه نه علاوه یو دریم حدیث هم شته دی او تعلق یې هغه مضمون سره دی چې د ماسخوتن مونځ که د څه عذر د وجې لیټ شي نو خیر دی او د هغې وجه دا ده چې د ماسخوتن ټایم ډیر دی لږ نه دی. مخکې تاسو دوه حدیث ویلي دي. دا دریم حدیث د سیدنا انس دی. د سیدنا انس رضی الله عنه شاگردانو کې حمید شاگرد دی. هغه وایي د انس رضی الله عنه نه تپوس وکړی شو چې هل اتخذ النبي صلی الله علیه وسلم خاتما. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له ګوته یې جوړه کړې وه، ګوته یې وکه نه وه. ګوته کې چې کوم څه شی اچولی شي چله هغې ته عربی کې خاتم وایي. د زنانو خو عمومي طور ګوتمې مطمئي په هغې څه پابندي نشته دی که د سرو جوړوي او که د سپینو جوړوي، لیکن هغې دپاره هم پکار دا وي چې پلاستیکي یا اوسپنې مسپنې دا دې استعمال دی نه کوي، دا ښه نه ګڼلی کېږي. او د هغې وجه تفاول دی، بدفالي ده. لکه بعضې خلکو د اوسپنې ګوتمې جوړې کړې وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلي وو دا جهنمیانو کار دی. اوس خو ډېر نارینه هم د زړو پیتلو دا قسمه ګوتې چوي، دا مناسب نه دي، نه دي پکار ورنه. که ډول لی اچوي نو هم نه دي پکار چې خامخا جوړوي نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق سپین زر دې جوړ کړي ځان له. او که په هغې کې د سور سار دپاره څه کاڼې ماڼې اچوي نو واچوي، خو د عقیدې په بنیاد نه چې تا سره حقیقي نو مال به راځي او چې دا شي نو دا چل به کېږي او چې دا شي نو دا چل به کېږي. یو زینت دی، یو د انسان د عقیدې خرابوالی دی. ډول حلال دی. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. الله چې کوم پاک رزقونه را لیږلي دي هغه څوک بندولی شي، او الله چې کوم ډول جایز کړی دی نو هغه څوک منې کولی شي. ډال حرام نه دی. دا څه څیزونه چې د هغې د وجې دا حرام شي نو خو یاد آئی چې هغه د مسلمانانو کار نه وي، د غیر مسلمو په شان پیښېږي، نامناسب نه وي. دویم داسې چې د هغې سره عقیده بربادېږي د خلکو، لکه پوکراج یو کاڼه دی، نور بې شمېره کاڼې دي چې خلک د هغې په باره کې داسې عقیده ساتي چې دې سره سړي کې حوصله مضبوطوي، دې سره قسمت بدلیږي، دې سره دولت راځي. دا ټیک ده چې دې ټول مخلوق کې الله څه صفات ایښي دي، لکه نور کې صفت ایښی دی دا به تاله ګرمي درکوي، سپوږمۍ کې صفت ایښی دی دا به تاله رڼا درکوي. د خو نه دي پیدا کړي، الله پیدا کړي. د انسان په خو خبرو کې مسر یخه دی، دا وستا اړه سموي، تسلی به درکوي.
او د انسان په سخت جملو کې په کنزلو کې هم اثر دی سړی به یې خفه کېږي اثرات پارسږي که یو سړی یو غلطه جمله ووایي یو غلطه خبره وکړي چاته د هغې ډېر بد اثر یې پای سړي باندې دا جدایي چې یا د کمزورانه غږ نه کوي غریب یا شرافت پکې دومره چې هغه غږ نه کوي آثار په هر یو څیز کې اثرات د الله یې ښي مالګه تروه ده دا تریووالی خوی په دې کې الله پیدا کړی د اوبو رنګ نشته دی دا خو موږ ورته وایو دا سپینې دي حاله یې دی رنګ نشته اوبه بې رنګه څیز ده په دې وجه ته چې پکې کم رنګ ګډی نو هغه رنګ اخلي که دا صفت ده کې الله اچولی ده نو په کاڼو کې هم دا صفات الله اچولي بې شک جسمانی لحاظ سره چې هغه څه کار کوي لکه ډېر حکیمان کشتې جوړوي د دې کاڼو ماڼو نه دغه فایدې خو پکې شته ټیک ده لیکن دا فایده چېرې دا قسمت بدلوي دې سره پیسې ډېر راځي دا بالکل د بت پرستو طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې کوم مشرکان وو هغې عبادت د څه شي کو د ګټو یې کو نن هم مسلمانان یو ځان سره مسلمانان وي او ګوتمۍ هغې سره دا عقیده ساتلې ده چې دې سره داسې کېږي بیا یو خاص شی دی هغې له خو یو خاص قوم شهرت ورکړی دی ته فیروزه وایي دا شین فیروزه دی دا زیړ فیروزه دی زموږ دا مسلمانان ټول ودري هر لحاظ سره ودري دینی لحاظ سره ودري دنیایي لحاظ سره ودري سوچ موچ نه پکې په لار چې ځي اکثره ټکرې خوري په دې وجه چې ودو کې روان وي ویښ بني آدم دا ډېر کم میلاوېږي ودی بس یو سړی و هغه ته به ابولولو فیروز وي ابولولو فیروز او دې ظالم سیدنا عمر رضی الله عنه د سهار په مونځ کې شهید کړو دغه فیروز او دا فیروزه کاڼې دا شهرت چې دی له ورکړی دی فیروزه چې داسې کوي داسې کوي دا هغې خلقو کړی دی چې هغه د سیدنا عمر قاتلان دي دا ټول سنیان دي بې غیرته ګوتمۍ یې چولې ده دا ابولولو فیروز نوم چې کوم دی هغې له شهرت وی فیروزه کې دا چلي هېڅ چل پکې نه غویتوب دی جوړ کړی دا باید ذمه داری د عوامو نه وي دا ذمه داری د علما وي خو علما د ځان نه اوزګارېږي نه یې به دې ته څه مخکې فیروزه ګناه نه دی اکاڼه دی هغه الله پیدا کړی لیکن دې خلکو دا شهرت چې کوم ورکړی دی د ابولولو فیروز د وجې ورکړی دی دا لږ سړی دیني طور خراب کړي دا خو روافظو دا چل کړی دی تاسو د شیعګانو وایي دا شهرت هغې ورکړی دی غټ نه غټ سړی وي او دغه به یې چولي په لاس کې والې چوي ته ډول په دور ګناه نشته پکې خو که دی وایي چې دی دا چل کوي نو بیا ګناه ده او دا شرک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی دپاره و چې هغه د هغې خلقو بېخکني وکړي څوک چې د ګټو عبادت کوي دا عبادت دی ستا چې په یو څیز باندې دا عقیده ده چې دې سره دا کېږي چې دا عبادت وایي که ګوتما اچول ګناه نه دی نارینه دپاره د سرو زرو کاله استعمالول حرام قطعي رسول الله صلی الله علیه وسلم ریخم او سره زر دا یو لخته کې چولی و برې سنډول او فرمایلی چې زما د امت په نارینهو باندې دا حرام دی زمونږ اکثره بیشتر چې کوم پښتانه ورونه دي که نه الله دې ورته هدایت نصیب کړي ډېر شیخ به وي منځګزار به وي امیر صاحب به وي قرآن او حدیث نه هم واقف وي هغه چې زوم له واده کوي یا کوېدنې یې کوي زوم نو دی والا ګوته د سرو جوړوي لکه بې حیا سړي
تاکہ حیا نشته دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف دی او حرام کار دی دا ټول بس رواج دی چې بیا مسلمانان اوزه کنه د اسلام دعوی کې او کار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف هغه زوم غریب کنا چې ناوي اسخر خبرږي او کا چې نسخرم ګناګار او دیم ګناګار او چې کله هغه فرمایي چې دا حرام دي ته مسلمان نه رسول الله چې کله یو څیز ته حرام وي مسلمان څنګه هغه استعمالولی شي دا ګناه کارونه دي دا جایز کارونه دي څوک خو له بغیر د سرو ګړی اخلي خپله مالداري ښیي که نه زوم له اسخر ګړی والی د سرو ګړی والی هغه بیا چې غریب مجبور وي د سرو استعمال خو حرام ده بعض روایتونو کې څه استعمال شته دی خو د هغې وجه ده هغه ستا وجه نه چې ته پر ځانه وجه جوړه هغه دا ده چې د یو سړي د یو صحابي پوزه چې کوم دی دا په یو غذا کې پرې شوې وه پوزه چې کټ شي ډېر بد ښکاري بنده د یو زرګرو نه ورته یې تاله وزه د سپینو زرو پوزه جوړه کړه هله جوړه کړه د سپینو زرو کې مسله دا ده چې دا ته یو ځای باندې کېدی او خاص کر زخمی ځای باندې نو دا هغه نور څخه کوي د دې وجې نه هغوی بیا د سرو زرو جوړه کړې وه دا روایت هم ضعیف دی اسناد لحاظ سره صحیح نه دی ځکه چې کله حرامواله مسله راغله اوس دې کې گنجائش نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې دا زما د جن امت په نارینه باندې حرام دي بس خبره ختمه شوې ده د هغې د بل څه ذریعه اختیار کړی شي بعضې خلک د غاښ ته ورچوي دا شیخ هم د سرو زرو دا هم د مالدارۍ پیښې کوي خلک سرو زرو ورقې هلته اچولي د بل شی ور واچوه که نه نور قسمونه نه وي دا اوسپنه کېدی شي پیدل کېدی شي دھات کېدی شي اوس خو دا کوم غاښونه چې ږدي دا په داسې طریقه جوړوي چې ګټې دومره هیټ ته ورسوي دومره چې هغه انساني خوله کې بیا نه اوبه کېږي هغې نه غاښ جوړېږي تیار غاښونه خو دغه شی دی دومره ګرمۍ سره هغه پګلو کړي چې هغه بیا پګلاویږي نه انسان د ټول نه ګرم څیز دی دا غاښ چې کوم دی کېږي دا ولې نه ویلې کېږي دا پلاستیک خو نه دی د پلاستیک غاښ نه وي او که یم بالفرض نه هغه دومره غټه ګرمۍ کې ته شی جوړ کړي چې هغه بیا د ویلې کېدو نه وي دا د ګناه کارونه دي دا کېږي د علاقو کې خلک کوي مخکنو خلکو به دا ډېر کول اوس هم چې کوم دین نه واقف نه وي نه هغوی دا کوي نه دي کول پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتما اچوله خو هغه ډول لپاره نه اچوله ډول لپاره هغه پسندیده نه وه په شی جایز وي خوښ نه وي دا خو داسې وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله فارغ شو د جنگي مهماتو نه دا دغه 9 هجري چې مونږ به ذکر کړو دغه لږ بکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر ملکونو ته خطونه لیږلي وو شپږم هجرۍ کې هم لیږلي وو خوا کې چې کوم نږدې نږدې خلک وو هغوی ته خطونه لیږل چې تاسو اسلام قبول کړئ صحابه کرام ورته وویل چې یا رسول الله د بار چې کوم امیران دي بادشاهان تر کومې چې خط ته د چا مهر نه وي نه هغوی هغه نه تسلیموي مهر نه بغیر خط نه تسلیموي نو د هغې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتمه جوړه کړه په هغې ګوتمه کې محمد رسول الله ولیکه او چې خط به یې لیږه نه به هغې ته لګو دغې دپاره تجمل حرام نه دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتمو باندې تجمل نه دی کړی اوس خامخا دې ته سنت ویل او دا زور کول چې دا چې ګوتمه سنت ده ځکه ما اچولې ده دا هسې لګیا دی باعث څیزونه یي داسې چې هغه جایز وي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې اختیار نه یي کړی خوراک کې هم ډېر څیزونه داسې دي چې حلال دي لیکن نه خوري مزاج نه اخلي
بیا اصول لای چې یو څیز ستا طبیعت مطابق نه وي خو د هغې بدی به یې نه بیانولی دا به یې نه ویل چې د ساګو داسې کمه او د الوګانو داسې کمه دا چل کوي دا چل کوي نه فرمایل به یې زه نه خورم بس مختصر جمله وه لکه یو سړی ته هغه ته وایي روجي وخوره دی به شروع شي ما سره دا چل کوي ما سره دا چل کوي ما سره دا چل کوي دا د الله نعمت دی نو د الله نعمت دی او ته به ویم صحیح چې او دا تکالیف پیدا کېږي لیکن انسان له دا مناسب نه دي چې د الله د نعمت بېعزتي وکړي دا بېعزتي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل زه نه خورم مختصر جمله دا زده کړه دا شی زه نه خورم د ولې تپوس څوک نه کوي چې ولې نه خوري بس نه خورم دې ته فضول تپوس وایي فضول تپوسونه خلک نه کوي نو انس نه تپوس کړی شوی د دې خبرې چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتمه جوړه کړې وه هغه ویل چې او جوړه کړې وه نو بیا خبره شروع کړه یوې خبرې نه خبره وځي که نه نو ویې ویل اخر لیلة صلاة العشاء دا هماغه حدیث دی یو شپې د ماسخوتن مونځ لیټ کړو دا ټول عمر نه دا ټول حدیثونه یو دي او د سیده عائشہ رضی الله عنها روایت یا یو بل روایت چې کوم پرون تاسو ویلو د عبدالله بن عمر یک د لیلة لفظ دی یو شپه ټول عمر کې یو شپه شوی او د هغې وجه حدیثو کې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنگی مهم لګوار فوج له ترتیب ورکو چونکې د ماسخوتن ټایم داسې دی چې پای کې دشمن بې خبري منافقین نه پټ ساته د دې وجه په تیاره کې د فوج ترتیب ورکو هغې ته هدایت کول سو دنیایي کاروانو مشغول چې دنیایي کاروان مشغول ده دغم د دین یو کار دی چې مجاهدین بزی او جهاد وګي نه کې مشغولو دا غي شغل د وجې د دنه موز لګ لیټ شو اخر لیلة صلاة العشاء یو شپې د ماسخوتن موز ورستو کو الی شطر اللیل د شپې تر نیمې پورې د نیمې په حساب ما پوه کړی تاسو اوس موز یې چوک سیدنا عمر आवाज کړ ټول یو حدیث ته خو چونکې مختلف صحابه نقل گئی په دې وجه څوک پکې څه الفاظ وي یا څوک پکې ونه وي ثم اقبل علینا بوجهه رسته چلو کو مونږ ته مخ کو نو سره اصل جواب لراغی چې فکأنی انظر الی وبیس خاتمه گویا کې زو داغه د ګوتمه هغه چمک ته ګورم وبیس وبس چمک ته وای ډېره ښایسته ګوتمه جوړه کړو شاګرد له جواب ورکو شاګرد تابع دی چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتمه جوړه کړې وه او ګوتمه دومره وه چې ډېره ښکلې وه ډېره مزېداره وه هغې زمانه کې د سپینو زرو ګوتمې به داسې جوړې دي اوس خو د سپینو زرو ګوتمې شاید دومره ښکلې نه وي که نه وي دومره چمکدارې خو نه وي نو دا یې نه وایي سړی چېرې مونږ ډېره ترقي کړې ده هغې وخت کې هم ډېرو څیزونو کې ترقي وه اگر قرآن ته وګورې نو بیا مسله بدله قرآن دا وایي چې مخکني خلق که مونږ تباه کړي دي نو هغې ځمکه آباده کړې وه تاسو د هغې لسمه برخه هم نه آباده کړه هغې ستاسو نه ډېر آباده کړه نو بیا هغه ځمکه څه شوه چې آباده وه دا دلیل دی چې ځمکه څو ځله روانه شوې ده عذابونه راغلي دي مصائب راغلي دي مصیبتونه راغلي دي تکالیف راغلي دي زلزلې راغلي دي دا کومه زلزله چې هزاره کې راغلې وه مخکې هغې هغه ټول کلی ختم کړی داسې ملکونه ته وشي کله کله دریابونه خپله لار پرېږدي زلزلې د وجې لکه بلوچستان چې ته وګورې دا ټول دننه لاندې کافي ذخایر دي دا ولې جغرافیه دان وایي چې دا سند دریاب چې کوم دی دا مخکې په دغه علاقو کې وی ده دا هسې نه وي دا د الله نظام دی د الله دنیا ده کله یو غاړه آبادوي کله بله غاړه آبادوي مونږ دومره تکړه نه یو بلکې مخکنی خلق چې کوم دی هغه زمونږ د نډیات تکړه
د هغې مالداري هم قرآن فرمایي تاسو د هغې معشار ته هم نه یې رسېدلی، د هغې لسمې برخې ته هم نه یې رسېدلی. دا په زرګونو ثقافتونه او تهذیبونه پیدا شوي دي او بیا ختم شوي دي، بیا پیدا کېږي بیا ختمېږي. نو قال وی فرمایل ان الناس قد صلوا وناموا، د دې مسجد نبوي نه علاوه نور جماعتونه مو کړ، یو جماعت خو نه و. او دلته چې کوم ملګري دي ناغي خو ویښ دي، لیکن نور خلق قد صلوا وناموا، هغې لمونځ کړی دی وده شوي دي. وانکم لم تزالوا فی صلاة من انتظرتموها، لیکن تاسو همیشه په مانځه کوئ تر کومې چې تاسو انتظار د مانځه کوو. د دې نه دا معلومیږي چې خلقو له پکار دي چې مانځه له لږ مخکې راځي. دا زمونږ د چم ګاونډ دا خلک دی که دا ډېر بېکاره خلک دی، د دوو پیسو نه دی. دې زه خطبې ته ودرېږم جمعې پر ورځ به راشي، بار چې وشي نو ما ته وایي استاد جي پلانکې مسله ده، زه ته غلی شم خفه شم. دا مونږ په جومات کې خوله چې کوم دی یو وخت کې نو هغه غوږونو له ورسېدل، په وخته نه راځي چې وویري بار به مونږ نه تپوسونه کوي. زما په خیال دا ضروري مسله به نه وي چې عامه جمعه کې نه یې کړی، نه څه ضروري عقیده داسې شته چې عامه جومات کې نه یې بیان کړی، بار د هغې ضرورت نه پېښېږي. خو دا دومره بېبخته دي چې دوی د ډېر لوی نعمت نه ځان محروم ساتلی ده. د انور چې زوال شي دا ړومبی ټایم ده. نو دغه ټایم چې د جمعې په ورځ څوک راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو اوښ د قربانۍ برابر ولا الله اجر ورکوي. زمونږ دا خلک ټول په قربانۍ کې ډېر تکړه ښه قرض راخلي او قرباني کوي، خو دا ورته بې پیسو میلاوېږي. په میاشت کې 4 جمعې کم از کم د 4 قربانو ثواب تا ته په جمعه کې میلاوېږي چې کله ته زوال سره متصل راشي. زمونږ دپاره د شرم خبره ده دلته کې چې دلته کې د بار زمونږ کم شاګردان دي هغه ستاسو د مخکې راځي او بار پړونه به اکثره بیشتر هغې وړئ. 2-4 ځوانان داسې شته دی الله دې هغې له مزید ترقي ورکړي چې هغې دا کار کوي چې پوړم راوباسي یا لارم صفا کړي صفایي وکړي. دا د چم ګاونډ د خلکو کار دی. سړی په خپله نشي راتلی نو کم سے کم خپلو بچو له دا ذمهداري ورکړي چې بچی ورشي جومات کې که څه کار یا وکړه. د دې وجه دا را چې نورو جوماتونو ته د بار نه خلق نه راځي. ستاسو جومات ته خو د دیر نه د واجوړ نه خال نه پینډیا نه راځي کهوټه نه راځي خلک پېښور نه راځي نوخان نه راځي صوابی نه راځي. په دې امیج ډېر خراب لړ شي بار. دې کې 2 فایدې دي. یو خدا دی چې ستاسو نیک شهرت به کېږي. نیک شهرت ښه دی. ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه ربه زما په وروستو زما نیک شهرت وساته. نیک شهرت بد نه دی، بد شهرت بد دی چې خلک وي پلار کې ډېر غټ رزیلو، دا بد شهرت. یو سړی ووایي چې فلان کې ډېر نیک سړی و ډېر نیک سړی و ډېر ښه سړی و، دا پکار دی چې دا وشي. خو دا له هغې کېږي چې انسان واقعي نیک شي. او دویم دا چې دا ثواب وګټي. که یو سړی په لومبي ټایم کې رانه شي په دویم ټایم کې راشي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دته د میخې یا د غوا برابر د قربانۍ اجر میلو شي. د هغې نه هم لیټ راشي نو بیا د ګړي بیزې، هغې نه هم لیټ راشي بیا د چرګې، هغې نه هم لیټ راشي نو بیا د چرګې د هګۍ برابر. خو بیا اذا خرج الامام، کله چې امام روزي او په منبر باندې کینی بس ثواب ختم شو. اوس ملائک د چا نوم نه لیکي، هغې هم راشي او د امام خطبه اورېدل شروع کړي. دا زمونږ د چم خلق دی دې نه محروم وي دی، بلکې د کلي ټول خلک محروم وي دی. دی په دې باندې چې یاره اوس د جمعې په ورځ چوټي د څه شي چوټي د کار چوټي تاسو کوئ نو خو جومات کې خو حاضري وکړه که نه. کار یې حرام کړی دی په ځان باندې او جومات ته په ټایم نه وي. دې څه مطلب شو؟ جوټی خو دا مطلب نه کار خو حرام نه دی جمعې په ورځ. د کار د بندش وجه صرف دا را چې مسلمانان سحر وختي
خپل سر سنتو کی جامع وینځي ځان صفا کی علام بي او بیا د ټایم نه مخکې جماعت ته ځان ورسوي د کار د نه کولو خو دغه وجه دا خو نه چې شریعت کار حرام کړی دا ټول قوم داسې وده دی چوټي به یې کړي دی کار چې نه کوو جمعې پر ورځ کار نه کوو کار نه کوي جماعت کې یې ته جماعت کې نه چوټۍ فایده سره وارکیف دا سیزونه سړی چې کله مونځ له وختي راشي او ترکمې دی د مونځ په انتظار کی نه تر هغې پورې د الله د مونځ اجر ورکوي جماعت ته وختي سے کوشش دا کوي اقول قولي هذا استغفر الله لكم